دا آیات کریمه ستاسو مخکې جمعه مندو ما تلاوت کړو. دا د معراج مطابق او د معراج متعلق دا آیاتونه دي. معراج د رجب یعنی د زبرګي میاشتې په آخري ورځو کې هغه شو، نو دې وجه نه اکثر خطبا او علماء کرام د رجب د آخري جمعه په هغې باندې د دې ذکر کوي. نو هغې کې څه مضامین تاسو ته او څه خبرې ما ذکر کړې، خو څه هغه پاتې شوي وي. دې کې الله تعالی فرمایي چې لنریه من آیاتنا، دا د مسجد حرام نه چې بیت المقدس ته مسجد اقصی ته په یوې شپه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی وي موږ بوتللی، نو چې ده ته موږ د خپل قدرت نشانې وښیو، چې الله ورته د خپل قدرت نشانې هغه ورته هغه ښیي. نو هغه د قدرت نشانې د هغې ذکر هغه موږ کړی، خو ځینې نشانې هغه پاتې شوې وې وخت د وجې نه. تاسو ته ما ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله په بوراق باندې سور شو او په مدینه منوره کې کوز کړ چې دا ستا د هجرت ځای دی، دې ځای کې ته لمونځ وکړه. بیا طور سینین د موسی علیه السلام هغه ته چې کوم وحي کوم ځای کې نبوت میلاو شو هغه ځای کې کوز کړ چې دې کې ته دغه نفل وکړه، 2 رکعاته یې وکړه. بیا چې عیسی علیه السلام کوم ځای کې هغه پیدا شو، بیت اللحم ورته وایي، نو هغه ځای کې هغه کوز کړه او هغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 رکعاته وکړه. بیا بیت المقدس هغې ته لاړ. خو په دې سفر کې نبی علیه السلام مختلف دغه خلق هغه لیدلی. یو تاسو ته ما ذکر کړی، نبی علیه السلام فرمایي چې زما تلل په یو قوم باندې وشله چې هغو فصل هغه ریبي، ولې چې هغه آخر ته هغه پوله او هغه پټۍ هغه آخر ته رسوي، نو بیرته بیا هغه حق شان هغه یو غټ چې دی نو هغه شان بیا هغه فصل شوي غټ شوي، نو دو بیا د شانه هغه شروع کی. نو لکه په مخه باندې دو ریبي او ورپسې دا فصل هغه بیا هغه اندازې ته رسي، نو دو بیا واپس کیږي او هغه بیا ریبي. وی ما تپوس وکړو جبرائیل علیه السلام نه چې دا کم خلق دی؟ وی هغه راته وویل چې دا مجاهدین دي، تر قیامته پورې چا چې جهاد کړی نو د هغو عمل دا صدقه جاریه ده، دا تر قیامته پورې د هغو هغه عمل هغه دغه شان هغه رز تر رزه باندې هغې کې اضافه کیږي او هغې کې چې دی نو څه کمې هغه نه راځي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یو قوم هغه داسې هغه ولیده چې د هغو دا سرونه دا چقولی کیږي، نو ګټ هغه وله راچي یا دا سر یې چقوي لکه موږ چې یو شی هغه چقو او هغه بیرته بیا هغه سمیږي. وی ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کم خلق دی، دا کم قوم دی؟ وی جبرائیل علیه السلام ما ته وایي چې دا هغه خلق دی چې مونځ په دو بوجي، چې وګوره دا اوس مونځ دغه ماسپښین وخت شو دلته به د کاري، وی به وګوره چې دی نو دا د اوس به مونځ له تلل راځي، مازدیګر اوس به مونځ له تلل راځي، ماښام اوس به مونځ کول راځي. نو دو باندې مونځ هغه بوج دی، نو دوله الله تعالی دغه شان چې دی نو سزا ورکوي. تاسو ته پته ده یو سړی په پنډو باندې دړي او ستړي نو خلق یې چاپي کوي که نه، نو هر سزا چې ورکولی کېږي نو هغه د هغه عمل مطابق هغه چې دی نو ورکولی کېږي. نو الله تعالی ورته وایي چې ښه ستا په سر باندې بوج او ستا په دماغو باندې ډېر غټ بوج، نو په دې طریقې سره هغه چاپي کوي چې دا سر ولې چقی او هغه بیا چې دی نو سمیږي. بیا دغه شان نبی علیه السلام وی ما یو قوم هغه ولیده چې هغه دا شرمګاونه دی هغې باندې صرف داسې چیړه وه لکه څنګه چې دا پهلوانان صرف خپل هغه شرمګاه بند کړي، نو په دې باندې داسې چیړډې وې، خو هغه د ساورو په شان د اوښانو په شان ته سرېدل. ما جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا کوم خلق دی؟ وی هغه راته ووایي چې دا هغه خلق دی چې دو زکات نه ورکوي.
بس د دو دغه خپلې ګېډې کې کار دی، دغه سر کې چې دی نو هغه کار دی، لکه څنګه ساوري چې سریږي او ګېډه ډکوي، نو د دو نور څه خبره هغې کې څه دغه سوچ نشته، خو خپله ګېډه هغه چې دی نو هغه ډکول، نو دا هغه قسم هغه خلق دی. بیا نبی علیه السلام وایي ما یو قوم ولیده، یعنی یو تن نه قومونه، دا د جماعتونه دي، و یو قوم مې ولیده چې خوا کې هغه مرداره چې دی نو غوښه ده او کچا بین ترې ځي، او دې غاړې پخه غوښه ده او ښه صفا سوتره ده، نو دو هغه صفا سوتره غوښه هغه نه خوري، او هغه بوینداره هغه کچا او هغه اومه بدبویه هغه چې دی نو خوري. وی ما تپوس وکړو چې جبرائیل علیه السلام نه چې دا کوم خلق دی؟ وی دا هغه خلق دی چې د خپلو حق و حلالو هغه منکوحه او په نکاح کې زنانه هغه او دی غلط ګرځي او په غلطو ځایونو باندې هغه د نظر هغه چې دی نو کوي، نو دا هغه خلق دی چې هغه صحیح کوم غوښه چې ده چې هغه پخه ده او هغې کې بین چې دی نو نشته دی هغه نه خوري، او هغه بدبویه او هغه اومه غوښه هغه خوري، دا هغه خلق دی. بیا نبی علیه السلام فرمایل چې ما څه خلق هغه داسې هغه ولیده چې د هغو دا شونډې دی داسې چې دی نو دي چې لکه د اوښانو په شان شونډې، هغه د اوښانو په شانته دي، دغه شان د اوښانو په شانته خوله ده، او دغه څه نوړی چې واچوي نو هغه نوړی د ګټه ده، نو دا ګټه به چې دی نو خوله کې چې دی واچوي نو دا به وروستو د نیغه ترې وځي، لکه څنګه چې د سړي معده کار نه کوي او چې څه خوري هغه ترېنه چې دی نو وځي، نو دغه شان ګټې به چې دی نو هغه خوري، او دا به ترېنه دغه شان هغه به ترېنه بېرته حقه ګټه به ترېنه وځي. وی ما تپوس وکړو جبرائیل علیه السلام نه چې دا کوم خلق دی؟ وی جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دا هغه خلق دی چې د یتیمانانو مال خوري. دا زکات دې ته ته خلق خوشحالېږي چې زه چیرمین شلی، دې کې دغه وسایلو ما استعمالوي، الیکشنې ولومه چې دی نو هغه کوي، دا د کونډو د یتیمانانو د پاره چې کوم شی هغه چې دی نو هغه راشي. قرآن کې الله فرمایي چې ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، کم خلق چې د یتیمانانو مال په ظلم او په زیاتی سره چې دی نو خوري، نو دو خپلو ګېډو کې اور هغه اچوي، نو دا هغه خلق دی چې دو به د یتیمانانو مال هغه به خور، نو الله والا د هغې مطابق هغه سزا هغه ورکوي. و یو قوم ما چې دی نو هغه داسې هغه ولیده چې دغه ګېډي ځان له تړي، ګېډي چې دی نو تړي، نو چې هغه ښه ودنه یې پې کلک کړي او هغه برابر کړي او اوس یې ځان ته اوچتوي، نو نه به یې شي اوچتولی، نو دی به نور لرګي چې دی نو هغه راواخلي، هغه به پکې چې دی نو کېږي دي. نو زه حیران شلم چې ګوره خلق چې یو پیټ یې پې دروند شي نو کموي، دا نه چې هغه پیټ هغه چې دی نو هغه زیاتوي، نو دو به هغه ګېډې هغه ځان باندې نور هغه زیاتوي. وی ما وایي چې دا کوم خلق دی؟ وی جبرائیل علیه السلام راته وی دا هغه خلق دی چې اوله ذمهواري نشي ادا کولی او نورې ذمهوارۍ په ځان باندې هغه یږدي. لکه ګوره زمونږ دا ممبران شي، یو سړی د قومي اسمبلی ممبر شو، یو سړی د صوبایي اسمبلی د هغې ممبر شو، نو اوس دا یو امانت یو ذمهواري پرې راله، دی بیا د یوې کمیټې چیرمین کېږي، د بلې کمیټې چیرمین کېږي، یو کار ورته حواله کېږي، بل کار هغه ورته حواله کېږي، کولی یو نشي، یو خبره هغه ځای ته هغه نشي چې دی نو هغه رسولی، او په دې کوشش کې دی چې نور هغه دغه شان چې دی نو دغه ماته ذمهواری میلاو شي او ماته عهدې هغه چې دی نو میلاو شي، نو هغه اوله عهده هم ځای ته نشي رسولی او نور په ځان باندې بوج او په ځان باندې پیټې هغه درنوي، دا هغه خلق دی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما یو قوم هغه داسې ولیده چې یو سړی به د ګټې نه چې دی نو هغه راوځي، خو د غوایي شکل به غټې غټې چې دی نو ښکرې به وي، او بیا به کوشش کوي چې د کمې ګټې د سوري نه راوتی ما چې دی که زه بیا ننوځم، خو بیا به نشي ننوتلی. نو ما وی چې دا کوم خلق دی؟ وی جبرائیل علیه السلام راته وی چې دا هغه خلق دی چې یو خبره به د خولې نه وکاږي، نو دی به په بیا خپیمانوي، ولې هغه خبره به وتلي، هغه به بیا خوره شوي، هغه به واپس هغه نه راځي.
ګوره دا حدیث پاک کې راځي چې دا د دروغو خبره یو سړي د چا متعلق وکړله او خاص کر د اخباراتو کې یا په رسالو کې یا په تقریرونو کې یا په سټیجونو په دې باندې چا د یو دروغ خبره هغه وکړله او هغه خوره شوه نو د قیامت په ورځ باندې د ده به وښکې چې دی نو سیریږي وښکې به چې څو د ده هغه دروغ کوم ځای ته رسېدلي نو دومره به د ده چې دی نو هغه خوله هغه به غټېږي او دومره به چې دی نو هغه خوله او وښکې هغه به سیریږي نو دا هغه سړی دی چې د خولې نه یو خبره وکاږي بیا پرې وروسته پښیمانه چې دا خبره ما ولې چې دی نو هغه کوله لیکن هغه خبره واپس نه راځي اکثر په دې الیکشنو کې اکثر زمونږ چې دی نو یو بل سره چې اختلافات راشي نو په دې سټیجونو باندې او په منبرانو باندې داسې خبرې هغه بیا خلک چې دی نو کوي پلانکي دا دوکه کړله پلانکي دا غبن کړی پلانکي چې دی نو دا کرپشن کړی پلانکي دا خبرې کړي دي دا د هغه الیکشن کې د خپل ملګري د هغه د جتاولو دپاره او نو تاسو ته ما دا بار بار ویل دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې دنیا کې بد سړی هغه دی چې د بل د دنیا دپاره خپل دین خرابوي ته په صحیح طریقې سره ووټ غواړه د ستا ملګری دی د هغه به څه کرداري هغه کرداري ذکر کوه د نر دی د عبادت گزار دی د دینداره دی لیکن بل هغه باندې الزامات او د دروغو الزامات او بهتانونه دا چې لګوي نو دنیا خو د یو سړي به ښه کېږي منبر به یو سړی جوړېږي او آخرت هغه د خپل هغه چې دی نو خرابوي نو دې وجې نه دا زمونږ چې کله اختلافات راشي او خاص کر سیاسي ماحول کې دا الزامات او دا بهتانونه دا په یو بل باندې هغه لګو نو دا ګوره ډېر زیات چې دی نو خطرناک شی دی د دې نه به ځان هغه به ساتئ یو سړي له ته ووټ ورکوي ستا ورسره ډله ده ستا پالټي ده بس د هغې پالټۍ د هغه سړي صفت ذکر کوه چې زه د سره ځکه یم چې دا د خوبي ده دا حدیث کې راځي چې الله تعالی یو انسان داسې نه دی پیدا کړی چې هغه کې به څه خوبي نه څه به پکې غلطۍ ومایي ولې خوبي به پکې ومایي هغه خوبي ذکر کوه د هغه بل غلطو هغې نه چې دی نو ځان هغه چې دی نو هغه ساته نو دا هغه سړی دی چې دی خو یو خبره وکړه بیا هغه دوران تیر شي هغه الیکشن هغه لاړ شي یا سبا روغ شي ولې ده په دې سټیج باندې یا ده چې په دې جلسو کې دې کې کوم دغه ګن چې دی نو خور کړی نو خلک خو یې ګوره ده پرون داسې خبره کوله نن چې دی نو دی داسې کوي نو دا هغه خلق دی چې هغو خبره وکاږي د خولې نه بیا پښیمانوي ولې بیا لکه دا غوایي چې اوس د ګټه کې نشي ننوتی نو دقه شان هغه خبره واپس هغه نشي راتلی یو قوم هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه چې دی نو داسې وایي ما ولیده چې د هغو غټې غټې چې دی نو ګیډې دي او د بنګلو په شانته او د پاسېدو کوشش چې دی نو کوي خو چې څنګه داسې ودرېږي چې بیا ورتاویږي وی ما تپوس وکړو چې دا کم خلق دی وی ما ته جبرائیل علیه السلام وی چې دا هغه خلق دی چې سودونه خوري دا هغه سودخواري دی په دې مزاربت په نوم باندې یا چې دی نو په دې دغې کې دا کوم سیون کاتی چې دي یا دغه شان چې دی نو نور دا سودي معاملات هغه چې چلی دا هغه چې دی نو خلق دی چې هغو سودي معاملات هغه چې دی نو کوي هغه نبی علیه السلام هغه ولیدل یو دغه قوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ولیده چې د هغو دا شونډې دا چې دی نو په قینچانو سره هغه چې دی نو هغه کټ کوي او چې څنګه دا یو شونډه والا یو ځل کرچ ورکړي دا والا چې دی نو کټ کړي هغه فوراً بیا برابر شوي بیا یې کټ کوي بیا هغه برابر شوي وی ما تپوس وکړو چې دا کوم قوم دی وی دا هغه د فتنو والا خطیبان دي هغه چې مقرران او هغه تقریر کوونکي هغه خطاب کوونکي د خطیب دا مطلب نه لکه څنګه چې په دې منبر باندې دا خطبه دي خطیب هغه چاته وایي چې بیانونه کوي تقریرونه کوي نن سبا تاسو ګورئ دا سیاسي خلق دی نو دا هغه خلق دی چې دو فتنې چې دی نو خورئ دو د فتنو د هغې دغه پرچار هغه چې دی نو کوي نو دا هغه قسم هغه خلق دی بهر حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر قسم قسم چې دی نو مخلوق هغه یې ولیده چې هغو ته سزاګانې ورکولی کېدې بیا چې کله نبی علیه السلام واپس راته مکې مکرمې ته نو د مکې قافله هغه د شام نه را روانه وه مکې ته راتلله نبی علیه السلام پې سلام واچو هغه وایي چې دا اواز خو د محمد صلی الله علیه وسلم دی ولې پته نشته چې څنګه اواز نو نبی علیه السلام هغه خو هوا و تیر وته ولې دوی وپېژندله په دوی سلام هغه واچو
بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دا خبر هغه وکړه نو سنه دوستانو ورته دا مشوره ورکړه چې دا د چا په مخ کې مه کوه، دا خلق به تکذیب کوي، دا خلق به قاړې مسخرې کوي، دا مه کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خبره هغه وکړله، ابو جهل ته خبره ورسېدله. نو مخکې به ابو جهل نبی علیه السلام سره څوک یو ځای کېدو ته نه پرېښوده. په دغه وخت کې د الله اوس قدرت ته ګوره، دی نبی علیه السلام څخه راغی، تپوس یې ترې وکړ، ورواره وې تا داسې چېرته بېګا څه خبره لیدله؟ نو نبی علیه السلام ورته او وی څه دې لیدل دي؟ نبی علیه السلام هغه ته دغه قصه وکړله. ورواره وی دا خلق که راجمع شم، دا د مکې مشران زه راجمع کړم، د هغو په مخ کې به ووایم؟ نبی علیه السلام یې ولې به ونه ویم؟ د هغو په مخ کې هغه به ووایم. په خپله دا خلق راجمع کوي، راشئ، یو رابالي بل رابالي. زمونږ استاد به وي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه، وي ده په 144 یې لګول وه او په خپله بیا اوچته کړه. نو په خپله دا خلق راجمع کړه. د بیا نبی علیه السلام ته ورواره خبره کوه که نه؟ نو دغه نبی علیه السلام دغه خبره وکړله. نو ځینې خلقو داسې تاړی وولې او وتښتېدل، ځینو خلقو غوږونو کې ګوتې کېښوي چې دا موږ اورېدی نه شو. ځینې خلق هغو دغه چې ایمان یې راوړی و، ایمان یې کمزوری و، هغو یې سړو دا داسې دروغ چې په یوې شپه کې بیت المقدس او بیا تلل راتلل. بیا دو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتحان یې کو، ورته یې ویل ته چې بیت المقدس ته تللی دی، بیت المقدس دروازې څو دي؟ نو اوس یې تاسو دلته راغلي نو تاسو به دروازې چې دی نو شمارئ، کړکۍ به چې دی نو شمارئ. خو د ضد او د خبرې دپاره نبی علیه السلام ورته ووایي چې ما خو دروازې نه دي شمار کړي. وی الله تعالی دا بیت المقدس راته داسې سامړه کړ، دار عقیل د حضرت علي رور عقیل نومې و. وی د هغه د کور په مخ کې دا بیت المقدس راته داسې چې دی نو الله تعالی څرګند کړ. وی ما ورته وی چې ما خو شمارلی نه دي، ولې زه شمارم 1 2 3 4 دا مې ورته چې دی نو هغه شمار کړي. بیا یې وی ته چې راتلې نو زمونږ قافله وه، نو هغه قافله چې دی نو تا کوم ځای لیدله؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هغه په پلانکي ځای کې ما لیدله. هغه یو ورته وی زمونږ څه اوښان وو؟ نو نبی علیه السلام ورته ما خو اوښان نو شمار کړي، خو سړي مې لیدلي وو، ولې هغه اوښان مې شمار کړي نه وو. وی الله تعالی راته هغه ټوله قافله څرګنده کړه. وی ما ورته وی چې وشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 دا مې ورته شمار کړه. وی د دې شپنکیان څوک څوک وو او څو تنه وو؟ وی ما ټول د هغو نومونه مې واخیسته، پلانکی هغه مې ورته ووایي. بیا ما ته وی چې دوی به څه وخت رارسي؟ وی ما ورته چې نور چې کله هغه دغه کېږي دا راخیږي نو هغه وخت کې به دو رارسیږي. وی په مخه یې کوم اوښ دی؟ نبی علیه السلام د هغه اوښ رنګ وښو چې په مخه باندې پلانکی چې دی نو هغه اوښ دی. نو دونه نور څه خبره جوړه نه شوه چې کوم تاریخ نبی علیه السلام هغه چې دی نو ښولی نو چې سهار مالته نو سنې نور ته یې کېنول او سنې چې دی نو هغه کمې غاړې نه به چې دا قافله چې دی نو راتله هلته یې کېنول. نو که چېرته نور مخکې راوښوته نو دا موقع به موږ له جوړه شي چې وګوره دروغ یې ووایي که نه، ده خو وایي چې نور راخیږي هغه به راځي، نور خو راوښوت هغه نه ده راغلی. او که نه دا قافله مخکې هغه راله نور لا نه راختلی، بیا به موږ څه خبره هغه جوړه کړو. نو چې څنګه هلته هم کسان یې کېنول دي، دلته هم کسان کېنول دي، نو چې نور سیره وکړه چې هغو چغې کړې نور راوښود، چې دلته دو چغې کړې لا قافله راورسېدله. چې په دغه ځای کې وما چې دی نو دغه شان هغه لا علاج شله. نو الله تعالی په دې یوې شپه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصی هغې ته یې بوتلی او دا په خپله الله فرمایي لنریه من آیاتنا چې خپل د قدرت نشانې هغه دته موږ چې دی نو وښیو. نو د قدرت نشانې چې ګوره دغسې په یوې شپه کې دا دومره او بیا په دې یوې شپه کې دا دومره چې دی نو اعمال، بیا په دې یوې شپه کې دا مختلف چې دی نو قومونه هغه چې دی نو قتل او بیا نبی علیه السلام چې موږ ته بیان کړي دي، بیا صحابه کرام هغو خپلو شاګردانو ته بیان کړي دي، بیا دغه شان ګوره دا حدیثونه داسې هغه نن تاسو هغه خبرې هغه واورېدلې، دا به تر قیامته پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې هغه به دغه شان ذکر کېږي. تاسو ته ما وویل چې مخکني پیغمبران د هغو معجزې او د نبي علیه السلام د معجزو د هغې فرق دی. د نبي علیه السلام معجزې ځینې خو هغه وخت سره وي، ولې ځینې معجزې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه داسې دي چې هغه به تر قیامت وي
هغه یو قرآن دا به تر قیامته پورې، یو احادیث د نبی علیه السلام خبرې، د نبی علیه السلام اقوال دا به تر قیامته پورې، یو علماء حق دا به تر قیامته پورې، او یو په امت کې نیکان خلق چې دا ډېر خلق کوشش چې دی نو هغه وکړي چې د علماو نه خلق هغه واړی، د علماو نه هغه به هغه سړی اوړي چې هغه بېدینه کم سړی چې هغه دینداري هغه د علماو نه څوک اړولی نه شي، دا د هغه کمال نه دی، یا دا د علماو کمال نه دی، دا د نبي علیه السلام کمال دی، دا معجزه ده. نو دا څلور معجزې، یو قرآن، یو حدیث، یو علماء حق چې هغه به حق خبره کوي، یو نیکان خلق په امت کې چې هغه به د علماء حق د هغو به ملګري. الله دې موږ د علماء حق ملګري کړي، او الله دې موږ د هغې خلقو د ملګرتیا نه وساتي چې هغو سبا د الله په مخ کې مختورینې او د هغو د جنډې لاندې موږ هم مختورین یو. الله دې موږ د دغه شان مختورتیا د هغې نه وساتي. الله دې دې وخت سره دا مرګومه زیاته شوې ده، علماو باندې هم مرګ راځي، زموږ اقربه رشته داران او دا چارچاپېر او ټول موږ یو خلق یو، یو ژبې والی یو، د یو کلمې والی یو. نو څوک چې دنیا نه هغه تللي، الله دې ټولو مغفرت نصیب کړي، او ناجوړه الله تعالی دې هغو له صحت ورکړي. زموږ دا نوجوانان دي، د دو ضرورتونه دي، الله تعالی دې هغې ضرورتونه دي هغو د خپلو خزانو نه پوره کړي. دې مدرسې سره تاسو ډېر تعاون کوئ او کړی دی، او دا ستاسو په تعاون باندې دا چلیږي. اگر چې د یورپ او د حکومت بد ارادې دي، هغو دا غواړي چې دا مدرسې دا چې دی نو هغه بند شي، او دا دو خپل کوم د دو چې کوم دغه دی دا طریقه ده، او دو چې کوم شی کوم تعلیم او کوم دستور په خلقو کې راولي، هغې کې دوی رکاوټ مدارس دي. نو انشاءالله دا مدارس دا به چې دی نو وي، او دغه خلق هغه بني، دغه پالیسۍ هغه بني. هر څوک کوشش چې وکړي. تاسو ته ما خبره کړې د مانسهره کې یو مدرسې محتمم صاحب څخه په خپله چې دی نو فوجي هغه ما خواله فوجي چې دی نو راغی، صوبیدارو یا میجرو، وایي ما ته وایي چې تاسو چې دا مدرسه چلوئ تاسو له څوک دا امداد راکوي؟ وایي ما ورته وایي چې ستا مور پلار شته؟ هغه وایي او. ما ورته وایي چې هغه مور پلار د خیرات چې دی نو کوي؟ هغه وایي چې او. وایي ما وایي چې هغه خیرات هغو کوم ځای کې کوي؟ وایي دغه مدرسو له د جوماتونو کې دا علما او غریبانانو له ورکوي. هغه وایي دقه زما ډونران دي، او دقه نو که ډېر دا خلق هغه چې دی نو د دې مدرسو بندیز دو باندې پابندۍ د هغې لګولو کوشش وکړي، خو انشاءالله دا مدرسې به وي او دو بني. الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب